جوز الله صاحب نن ته په قافله په شکل کې روانه ولسه د کوم چې کاغذان جمع کوي په دې حواله سره څه پیغام راکړي؟ جلبه خان موږ د جمعیت علماء اسلام زمواران تمام جمعیت علماء اسلام کارکنانو جلوس دی چې هغه د خپلو کاندیدانو سره امیدوارانو سره دي په ډېر ګرم جوشي باندې نن کاغذان جمع کوي چې هغه د قومي اسمبلۍ لپاره حضرت مولانا صلاح الدین ایوبي صاحب او د صوبایي اسمبلۍ لپاره زموږ د مرکزي جماعت طرف څخه هدایات دا دي شپږ کاغذان جمع کړي فیصله به باقي کوو موږ ټول ملګري په اتفاق راغلو. مثلا فیصله نه ده سوې د صوبایي دپاره موږ فیصله عموما د ټکټ هغې تقریبا 12-13 جنوري باندې چې ټکټان دغه کېږي بیا زموږ فیصله کېږي. ښه نو ته څونې پورې امید یې؟ زه انشاءالله جمعیت علماء اسلام مکمله پر امید دی چې جمعیت علماء اسلام چا انتخابي مشران جمعیت علماء اسلام او چا ته ورکړو چې موږ ګرد پر امید په پسې شي. شتي بیا په سیاست کار شخصي په موږ کې څه دغه نشته. نو په سوشل میډیا باندې دا تحقیق دغه د دې اختلافات روان دي د اوسه پورې د دې نوم نه دي نامنیټ شوی په دې حواله سره وایي هیڅ اختلافات نه دي. د زموږ مرکزي قیادت فیصله ده موږ جماعت منظمه جماعت چې هغه د قائد ملت اسلامي حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب او صوبایي امیر حضرت مولانا عبدالواسع صاحب د کوم فیصله وکړي هغه زموږ د ګورو کارکونانو د کارکونانو منل تسلیم کړي. جوز الله صاحب یو کوچنی سوال دی دی وایي د مرکزي طرف سره جلال خان دی صوبایي قیادت طرف سره ستا نوم تللی دي او پر دې باندې اختلافات را روان دي آیا دا رښتیا دي؟ انا لله دا پرد درواغ دي سپین درواغ دي. جمعیت علماء اسلام دونی بې نظمه جماعت نه دی هغه منظمه جماعت دی هغه د ضابطې پابند جماعت دی هغه دا شی نشي کېدای سوال نه پیدا کېږي. دلته اوس موږ ولاړو چې د جبارم اکا زامن هم رالو هغه هم کاغذان جمع کړل د خپل پلار د جمعیت علماء اسلام د طرف آیا په دې کې ته څه وایې؟ د جمعیت علماء اسلام د طرف کار څوک کاغذان جمع کوي جمع کولای شي بیا خپل اپیل و مرکز و ثبات کولای شي دا داسې غیر دستوري غیر عیني کار نه دی. آیا د کمیټې کې د نوم د جمعیت ته کاندیډیټ لا نه دي کوم وجه چې لوی تاخير شو؟ د جمعیت علماء اسلام په پاکستان بر کې ډېرې داسې حلقې دي چې هغه باندې مشاورت شروع دي دغه بعد فیصله کېږي. د قومي سیټ لپاره د مولوي صاحب نوم نامزده شوی دی او د دې علاوه بل د متقابل یو شته؟ نه د متبادل نشته. هغه د مولوي صلاح الدین صاحب پر ثوابدید باندې مرکز پرېښی دی چې څوک متبادل کوي هغه د اختیار.